جدید تعلیم یافته طبقه د سوشل میډیا په ذریعه زمونږ د ځوانانو په غوږونو کې یو سوال ورچوي چې مرزا غلام قادیانی الله مني، قرآن مني، منځونه کوي، بانګونه وایي، داسې خلکو ته تاسو کافر وایئ؟ د دایره اسلام نه ورته خارج وایئ؟ د ده وجوهات د کفر څه دي؟ واورئ د حضرت شاه انورشاه کشمیری رحمت الله علیه د خولې مبارکې فرمایي یو د دې سړي په تحریراتو کې د الله رب العالمین توهین او ګستاخی موجود ده. استغفر الله العظیم. ځکه دې ملعون په بعضې ځایونو کې لیکلي دي دا خو ذهني مریض و. استغفر الله ثم استغفر الله ثم استغفر الله چې الله د شپې زما بستر ته راغی او زما سره یې ګناه وکړه. د ده په تحریراتو کې د انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات توهین او ګستاخی موجود دي. بلکې ده په یو وخت کې دا دعوه هم کړې ده چې ما تصور وکړو نو ځان راته خالق ارض والسماوات ښکاره شو چې دا د ځمکې او د اسمانونو پیدا کوونکی ذات العیاذ بالله زیم. استغفر الله العظیم. او بیا دې ملعون دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه وروسته د نبوت دعوه کړې ده. ځان ته یې د وحي نسبت کړی چې په ما باندې وحي راځي. او بیا دا یې ویلي دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ایمان راوړونکی وړاندې مسلمان هغه ته وایي صحابي وي. لہذا زما په نبوت وړاندې ایمان راوړونکي خلک زما په ژوندانه هم د صحابو غوندې دي. او بیا په صحابو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د بدر په مقام باندې 313 وفادار صحابه مرزا غلام قادیانی په خپلو ملګرو کې د 313 افرادو فهرست جوړ کړی دی او هغې ته هم د اصحاب بدر غوندې مرتبه او مقام استغفر الله العظیم ورکړی. او بیا دې ملعون انسان د لکه څرنګه چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته بیبیانو ته بچو ته اهل بیت اطهار ویلی کیږي نو خپلو بچو ته خپلې ښځې ته د اهل بیتو نسبت کړی دی او د هغې غوندې مقام یې ورته ورکړی دی. او بیا دی چې په قادیان کې پیدا شوی دی جای پیدایش د ده منونکي دا وایي وی دا زمونږ دپاره دومره مرتبه لري لکه د مسلمانانو دپاره چې د نبي علیه السلام جای پیدایش مکه مکرمه کومه مرتبه لري. بیا ده چې کوم ځای ته هجرت کړی دی ربوچینیوټ ته چنابنګر ته نو هغه ځای ته د ده منونکي دومره لوړه مرتبه ورکوي لکه مسلمانان چې دارالهجرت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته کومه درجه او مرتبه ورکوي. د ده په بهشتي قبرستان کې دفن شوی مړی دی دومره قابل احترام بولي لکه مسلمانان چې په جنت البقیع کې په مدینه طیبه کې دفن شوي مړي ته کوم احترام په زړه کې لري. اوس تاسو اندازه وکړئ چې دا څومره خطرناک فتنه ده. او بیا په دې ځای ختمه نه ده. زموږ عقیده دا ده چې نبوت وهبي دی. دا د الله رب العالمین په خصوصي اعطا او په ورکړه باندې نصیب کیږي. دې دا وی نبوت کسبي دی. دا د انسان په خپلې خوارۍ په خپل محنت باندې میلاویدلی شي. وی ما ته ځکه نبوت میلاو شوی دی ما ډېر عبادات کړي دي ما ډېر